آئین دا پاکستان دا دے چې قادیانے دا اسلام دا دائرینا بہر دے خارج دے. قادیانے ځان ته مسلمان نشي ویل. اوس قادیانیانو تم اجازت ورکړل کېږي چې تاسو هم د خپلې عقیدې پرچار کولی شئ. خوند بلا دا وکړي چې زما او ستا کور دروازه ووهلی شي او بار څه کسان ولاړ یي او ما تا راوځو څه چللی جي یاره ما تاله د قادیانیت دعوت راکوي. الله اکبر. ما تا ته وی غلام احمد مرزا قادیانی خپل پیغمبر ومنه. بیا به درته پته ولګي حاجي صاحب، بیا به درته اندازه وشي. ما خو به درته ویلي که نه چې په دې اسمبلو کې علما مضبوط کوي. علما قادیانیانو کتاب دی، د قادیانیانو هغه دا خبره کوي چې دا نوجوانانو طبقه دا به موږ وختي ګمراه کړې وه، وختي به م اړولې وه، وختي به م ټول قادیانیان کړي وو، خو چې په منځ کې دغه علما نه وې. الحمدلله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لو تم بھی سنو حکمراں بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں. لو تم بھی سنو حکمراں بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں. آج مملو کو لے کر شاہین سے لڑانے آیا ہوں. تاج محل کی دیواریں مضبوط نہیں مضبوط کرو. تاج محل کی دیواریں مضبوط نہیں مضبوط کرو. میں تاج محل میں آگ لگانے آیا ہوں. لفظوں کو بیچتا ہوں، پیالے خرید لو شب کا سفر ہے. اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام. میری زباں کے واسطے تالے خرید لو. اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے. یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے. پر کیا کرے تاجداری ختم نبوت، صحابہ اہل بیت سے پیار بہت ہے. ٹول پمینی محبت پشوق سر درود شریف ہوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرن کو پدین مین و غیرت مند مسلمانانو. اللہ جل جلالہ اما نوالہ د پیغمبری ابتدا، د نبوت ابتدا د حضرت آدم علیہ السلام نکڑی دا او انتہائی پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی کڑی دا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ آخری نبی دے او د نبی علیہ السلام نباد بل نبی با دنیا تا نرازی.
دیتا د ختم نبوت عقیده ویلې شي چې د هر مسلمان دا عقیده دا جوړول فرض دي، کناری ندی که زنانه دی ادي خپل دا عقیده جوړ کی چې حضرت آدم علیه السلام نا د نبوت ابتدا شوی دا د پیغمبري او انتها پچا شوی دا په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې انتها شوی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله اما نواله آخری نبی دے او د دین بعد ببل نبی دنیا ته ناراضي او کڅوک د پیغمبري دعوه کوي نو هغه به کاذب وي، دروغجن به وي، مکار به وي، لعنتی به وي او د هغې په چال کې به مسلمان ناراضي. کچرته د دې قادیانیانو او د دې خلکو په چال کې دغه مسلمان راغې نو دا دی یاد ساتي چې د دې دنیا هم لاړه تباه شوه، آخرت هم تباه شو، ایمان نم خلاص شو. زما محترمو دا لعنتیان دا قادیانیان دا په خپلو کتابونو کې لیکي کڅوک غلام احمد مرزا قادیانی د الله رسول نه مني وای دا د کنجری اولاد دی. زما محترمو دا لوی لوی فتنې دي، الله دې د دې فتنو نه زمونږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. او دا دومره خطرناک خلق دي چې زمونږ په نوجوانانو باندې د دې زیات تر نظر دی، زمونږ د نوجوانانو په عقایدو باندې د دې زیاته توجه وي او دی په خپلو کتابونو کې لیکلي دي کچرته دغه علماء کرام د دې په دې مابین په دې منځ کې نه وي نو دا ټول نوجوانان به نن زمونږ تابعدار به وي، نن به دا ټول نوجوانان قادیانیان وي، دی به زمونږ اتباع کولی. خو زمونږ مخه څوک نیسي؟ علماء کرام چې د کوم علماو سره مونږ دشمنی کوو، مونږ نفرت کوو، مونږ سات نه ورکوو، مونږ وخت نه وباسو. دغه علما زمونږ استادو د ایمانونو د حفاظت د پاره، زمونږ استادو د حیا، د غیرت، د جماعت او مدرسې، د ګیری او پټکی زما عزتمندو د حیا چوکیداران دي چې کم طرف نه په دین اسلام باندې حمله کیږي. الحمدلله د دیوبند بچی دي، د دیوبند علما دي چې قادیانی تیم خپل سینه نیولې ده، زما محترمو شیعگانو تیم نیولې ده. هر د دین دشمنه فتنه چې را اوچتیږي زما محترمو علماء دیوبند هغې ته خپلې سینې نیولې دي چې ستا دا ډبه و ګزار دا دې زما په سینه باندې وکړی شي، خو چې دین اسلام ته جماعت او مدرسې ته نقصان ونه رسي. الحمدلله الله رب العزت یو لوی نعمت چې هغه د علماء کرامو په شکل کې والله العظیم کدا علما نه دی خلکو په موږ باندې قسمه قسمه لوبي کړي. زما محترمو دی بسکی دا نوجوانان بزان سره چکر لبوزي. اوس نوجوان ته د سپته نوجوان ټول عمر ABCD وای د الله د دین نه ځان نه خبري، نوجوان د غیرو پشان ځان جوړوي خو د محمد رسول الله هغه مبارک حلیا په هغه کې ځان نه جوړي، په هغه مبارک ډانچه کې ځان نه جوړي چې په هغه کې د دنیا او د آخرت خیرونه دي، برکتونه دي، خوشحالي دي، عزتونه دي، کامیابی دي. علل اعلان الله رب العزت فرمایي سو کامیابی غواړي، کامیابی د جناب محمد رسول الله په مبارکو طریقو کې. کم خلق چې د جناب محمد رسول الله په نقش قدم پس روان شو، هغه اتباع کون کی جوړ شو، دا هغه مبارک سنت طریقې د سر یختون واخلا، خپونو کانو پوری، بیت الخلا نه واخلا تر بیت الله شریف پوری، دا هغه د تعلیماتو مطابق هغه خپل ژوندۍ نه جوړ کړي، بس دا کامیاب.
نو دی د مسلمانانو سره رشتې کوي، یا تینا جنۍ کړي یا پکې جنۍ ورکی، نو په دې طریقه باندې په مسلمانانو کې دی مداخلت کوي. اول په دې ترتیب سره په مسلمانانو کې دی رادن نشي، چې کله رادن نشو پرشته کې دی راغې، دوستانه کې دی راغې، نو تا نه زه تپوس کوم ته په رشته دار باندې ننګ کې که نه کې، غیرت کې که نه کې، ته په یار او دوست باندې غیرت کې که نه کې. همدقه شان که بیا علما مسلمانان دی قادیانی لعنتی ته ضرر وررسي، زما مسلمان مخې ته ولاړي چې څه کې دا زما رشته دار دی. دی ترتیب سره هغې کار شروع کړی دی. باقاعده مسلمانانو له خپل خپل کورونه اخیستي دي. ډایرک ورته نه وایي زه قادیانی یم، ډایرک ورته نه وایي چې غلام احمد میرزا قادیانی خپل د الله رسول ومنه، د هغې ښځې د هغې اولاد اهل بیت ومنه، د هغې ملګري نعوذ بالله صحابه ومنه. د غلام احمد میرزا قادیانی ښځه نو دا اهل بیت شو، او د هغې ملګري هغه صحابه شو نعوذ بالله، او د هغې بچي نعوذ بالله انوسی حسن او حسین، او د هغې لورین فاطمه، هغې سره زما عزتمندو تشبیه او مشابهت د دې داسې ذهن سازي کوي د دې مسلمانانو چې دا په ځان پوهېږي. ما درته څو ځل ویلې ابل کال 20,000 مسلمانان قادیانیان شوي دي. دې شي ته څوک ټینګېدی شي؟ زمونږ مولانا بجلیگر رحمه الله به فرمایل کنه و ایمان خورې ورې ارمان د دنیا گئی دا. ایمان څوک پیژني؟ اسلام پیژني، دی تقوا پیژني، دی تقواداری پیژني، دینداری پیژني، پرهیزګاری پیژني، د محمد رسول الله عشق پیژني. اسی براینام مسلمانانی، اسی براینام وایو موږ د محمد رسول الله امتیانی. براینام یو نوجوان د ختم نبوت چوکیداری کوي، او زما محترمو ولګېدو په خپه باندې فایرنګ کېدو، په دې چوکیداری کې دا په خپه باندې ولګېدو. د هغه کس وکتو چا چې په دې باندې فایرنګ وکړو، هغه قادیانی و، لعنتي و. نو دا ورته سوی دا نوجوان و بدبخته تا زه په خپه باندې وویشتم، د جناب محمد رسول الله عشق خو زما په زړه کې دی، په دې زړه به دې ایشتی وم. دې ته عشق وایي، دې ته محبت وایي. ممتاز قادری زما عزتمندو حافظ نو، عالم نو، امیر صاحب نو، چرته چلی او سلور میاشتې او کلونه نو لګېدلی، خو په زړه کې د محمد رسول الله عشق پروتو، محبت پروتو. بار بار زما عزتمندو د فانسۍ تختې ته به بار بار ور روانېدو، بار بار، او ورته وی لا خو د عدالت دروازه نه د کولاوه شوي، ته بار بار هغه طرف ته منډه وې. هغې په دې مبارکو سترګو کې اوښکې راغی، د حیا نه ډکې سترګې راوچتې کړي. وی زما محبوب محمد رسول الله زما په انتظار کې. هغې فانسی کوکه د ختم نبوت چوکیداران چې څوک هم د ختم نبوت دفاع کوي، زما محترمو مزه خو داسې کوي چې هر طرف نه پابندي وي، هر طرف نه د دین مخالفین او دشمنان تا کار کولو ته نه پرېږدي او ته کار کې. دې ته غیرت وایي، دې ته بهادري وایي، دې ته عشق وایي چې ستا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه ده. دا دومره لعنتیان خلق دي. الله رسول صلی الله علیه وسلم هر سړی معاف کړی دی، هغه هندی معاف کړه چې کومې هندي د محمد رسول الله د تر مبارک د بدن اعضاګانې، غوږونه، لاسونه، خپې، سترګې، پوزه ټول کټ کټ کړي دي، داسې د چا تره دی؟ د محمد رسول الله تره دی، او هغې نه امیل جوړ کړی دی، او د محمد رسول الله د قصد زما عزتمندو په غاړه کې اچولې او ګډېده به پکې. دومره خطرناکه ښځه محمد رسول الله معاف کړله. هغه پیغمبر علیه السلام عفو درگذر ورته وکړ، لیکن د ختم نبوت د نبوت دشمنان، دعویداران الله رسول ندی معاف کړي. هغې له عبرتناکه سزا ورکړې ده.
د دې په یو قانون کې زما عزتمندو معاف کول نشتا 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 چې ستا په کور کې ستا بچي د پیغمبري دعوو کا یا د محمد رسول الله په شان کې ګستاخیو کا بے سوچ او بے فکر بتنه ډزو باسي ختمه وي دا ستا ایک نمبر مسلمانی دا ایک نمبر مومن او مسلمانی بیا ایو راغه ویره مولوی صاحب زما په کور کې زما بچی ګستاخیو کا سور سره وکم وای تکینه تیسم نشي کوله ستا پسړه کې کا د محمد رسول الله مینوا عشقو دا به بچی ختم کړي به راغله به تپوس کوله عمر رضی الله تعالی عنہ ځان له خلکو ته دین نه بیانولو په خپل په دین عمل کولو مونږ خلکو ته پاره جرنلان یو ججان یو وکیلان یو ها خو چې کله زما په خپل سر باندې مسله راشي نو دلته بیا ځان ته نرمي نرمي لارې اختیارو نرمي نرمي ځان د پاره د بل د پاره سخته سخته لار او د خپل ځان د پاره عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې خپل بچي د الله نافرمانی کوي بدکاری کوي یو زنانه شکایت کو گواہی پیش کو هغه خپل بچي ونیولو او 99 دوری وهلو بچي اخري سلګو کې ده خلق راضي امیر المؤمنین دا بچے دے معاف کا بہترین حافظ دے بہترین قرآن وی بل بداسی سوک نوی چی بے منگتا قرآن اخی دا بچے دے معاف کا خیر دے خلق زاری منت کئی ووری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی ما دا خلق بچی ندی معاف کری واللہ کخبل بچے معاف کم بچی تا وی بچی وورا اس بدی دا محمد الرسول اللہ سر ملاقات شی او محمد الرسول اللہ تا آیا چی یا رسول اللہ ستادت للو نبات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قرآن داسې عمل شروع کړی دی داسې عمل شروع کړی دی چې په خپل کور رالم سر په پیونه قدر پسې راویلې کړم دې ته وایي عشق دې ته وایي ایمان دې ته وایي مسلمانی بوسو کې اوبه تېرول نه دي نن مسلمان نه اسې بوس جوړ شوي دي بوس ترې نه جوړ شوي زما محترمو د الله د رسول محبت دا به په ټولو محبتونو باندې غالب وي او کچرته غالب نه نو الله په قرآن کې فرمای وای د مرګ نه مخکې زما عذاب ته انتظار کوي نو یار د الله د رسول محبت پکار دی کنه دی پکار ها دا سترګې مال خزی را کړی دي مور او پلار را کړی دي دا خسته دا بدن د اعضاګانې مال خزی را کړی دي بچو را کړی مور او پلار را کړی نیو نیکه را کړی الله را کړی دي نو په دې ټولو محبتونو باندې د الله محبت غالبه پکار چې دا خپل وجود مالا الله را کړي بچی الله را کړي خزا الله را کړي کور کاروبار عزت ارسه دا الله دی نو په دې زړه کې د الله عشق مینا محبت پکار دی کنه دی پکار مفتی شفیع عثمانی سے رحمه الله دی فرمایل وزد محمد رسول الله روزی سره ولاړم او لگ دا روزین لگ لری ولاړم وی دا نوجوانان دا خلق می قتل په داسې حال کې دي ګډ وډ حالاتو کې وی په دې جنگلو باندې سم وردن نکیږي او دې جنگلو سره سم دا ځانونه مخي و ما ویلی چې الله زه ځان ته عالم ویم زه ځان ته عاشق رسول ویم عاشق رسول خدا خلق دی وګوره په دې جنگلو سم وردن نکی او سمره دې جنگلو ته ورنږدې دي او زه د دې جنگلو نه او د محمد رسول الله د روزینه سمره لریم عاشقان خدا دي وای د محمد رسول الله د روزینه आवाज راغی زما دې زړه ته आवाज راغی وای اے مفتی شفیع رحمه الله که یو سړی یو نارینا زنانا زما په سنت طریقو باندې عمل نه کوي زما په سنت طریقو باندې خپل زندگی نه تیری کاغه دی جنگلو ترادن نبشمان لري پوه شوي په اشاره که زما په سنت طریقو باندې عمل نه کوي خپل زندگی زما د سنت طریقو نه خلاف تیری هغه که په دی جنگلو کې رادن نبشمان لري دي او څوک د سر یختونه واخلا خپونو کانو پوری بیت الخلا نه واخلا تر بیت الله شریف پوری د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق هغه خپل زندګی نه تیری وای که هغه زما د روزینه سمرم لري شي د دې جنگلونو سمرم لري شي وای هغه ماته نږدې دی کنه هغه ماته نږدې
موږ به اله کامیابیږو چې کله په اختر یو اختر او بل اختر په جمعات کې څومره رشي چې په هر منځ کې په هر جمع کې دومره دا جمعات ډکي، بیا زما عزتمندو قادیانیان، بیا کفار او یهود، بیا د مسلمان ته ضرر او نقصان ورسي. یو علاقه نه فتح کېده، مجاهدین بار بار راتله، علماء لراغه سو کو حمله وکړو ونکو، وای د مسلمانانو د جماعتونو جاج پړتال واخله، د سشي د جماعتونو زما په خبره پوهیږي، و د مسلمانانو د جماعتونو جاج پړتال واخلئ چې د سحر جمع کې څومره خلک دي، غرمې جمع کې، مازیګر، ماښام، ماسخوتن سی حساب دی. مجاهدین چراغ چې وی قتل یا الله نو تاسو ته پته لګي کنه سحر جمع کې څومره خلک، غرمې جمع کې څومره، بیا پروژه کې څومره، بیا د وړوکي اختر په جمع کې څومره، بیا د غټ اختر په جمع کې څومره، د سوچ خبره ده. نو زما محترمو دا ټول مسلمانان دي کنه. نو هغه ورله راغی وی حضرت د جماعتونو حالات خو ډېر کمزوري دي، وی په خلکو خواري محنت شروع کړي چې خلک منځګزار جوړ شي، دیندار جوړ شي، 15 وخت د منځ اهتمام کوونکي جوړ شي. هغې خواري محنت شروع کو نوجوانان هم منځګزاره، سپینګیر هم منځګزاره، زما عزتمندو واړه ټول منځګزار جوړ شو، جماعتونه ډک شو. بیا راغی وی جی اوس حمله کولی شو، اوس حمله وکړي. قسم د الله په ذات باندې چې کله بیا حمله وکړه الله کامیاب کړ، الله ورته کامیابی ورکړه. خفه کېږئ ما، مونږ یو دعوه کوو چې مونږ مسلمانان یو، خو د مسلمانۍ یوه خبره مونږ کې نه ښکاري، نو وهل ټکول او ګزار خو به خورو کړه. او دا خبره زه بار بار کوم چې څه نوجوانان لګي دي فوټبال کوي، یو ماشوم یو سیټ ته ولاړ دی او د دې خلکو تماشه کوي، او په دې لاره باندې یو بزرګ تیریږي، هغه بزرګ نه دا ماشوم تپوس کوي حضرت وای دې فوټبال کې څه غلطي ده چې دا خلک ورله لتې ورکوي، او که نه دې خلکو کې غلطي ده چې د فوټبال له لتې ورکوي. بزرګ ورته وایي بچیا وای اصل کې دا غلطي ټوله د فوټبال له ده، چا ده؟ د فوټبال له، چې دا فوټبال په ظاهره باندې ځان پړسېدلی ښي، خو دې کې دننه تشه هوا ده، څه پکې شته نه، که دې کې دننه څه وی دې له به چالته نه شو ورکولی، دا به درون وی، دې له به چالته نه شو ورکولی. همدغه شان مسلمان دی که نه دی؟ بظاهره باندې مسلمان یم، خرش پرش کې چې دا ما ډیکوریشن څومره جوړ کړی دی، د دې نه زیاته خواري دننه په ایمان کول پکار دي، ایمان جوړول پکار دي. داسې ده که نه؟ مسلمان د ډیکوریشن مسلمان دی ظاهري، لیکن دننه نه په ایمان کې کمی کمزوري دي، د هغه کمزورو علاج نه کوي دا مسلمان. د بدن نه وچ کړه صحابه با د چا په مجلس کې ناستو؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغې په مجلس کې ناست صحابه ایمانونه جوړ کړه. ایمانونه زما محترمو په زړونو کې د الله مینه، د الله د رسول مینه، چې کله د چندې دپاره اعلان کېږي که نه، ابوبکر صدیق راغی رضی الله تعالی عنہ کور ته، چې وی کتل داسې به وکړي حاجي صاحب، موږ به داسې وکړو چې کور ته راغی چې وی کتل ښځه او بچي، بیبي او بچي په یو چټۍ باندې ناستو، د هغې نه مخکې یو پیرې وکړه، چندې دپاره مال جمع کو، بیا راغی کور کې ګوري ښځه او بچي په چټۍ ناستي، ورته وایي که تاسو په دې ځمکه کښېنئ او دا چټۍ ماله راکئ، دا به م په چنده کې جمع کړم. دې ته عشق وایي. هغه بچي په ځمکه کېنول، چټۍ اوچته کړه او د محمد رسول الله په حضور کې پیش کړه، په یو دیوال باندې یو څادر را ځوړند دی، هغه څادر یې راکوز کو، بدن نه کپړې ویستي، او زما عزتمندو هغه څادر یې ځان نه تاو کو، هغه کپړې یو مجاهد ته زما عزتمندو صدقه کړه. دې ته عشق وایي، دې ته محبت وایي. کمزور لباس، د ټراټ کپڑا، زما عزتمندو جبرائیل علیہ السلام راغی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې ما ته توجه شته
توجه شته د یو کس زندگی بدل شي مونږ دې ته نه ګورو چې خلک ژوند بدل شي نو و ای جبرائیل سناشنا لباس تی په بدن وینم سناشنا لباس و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله ابو بکر صدیق دا الله دا رسول دا پارا قربانی ورکړه غریبی اختیار کا یا رسول الله دغه لباس چې کوم ابو بکر صدیق اچولې دی د ټراټ لباس الله ته دومره خوښ شو د ابو بکر صدیق د عمل الله اسمانونو کې اعلان وکړو د اسمانونو تمام فرشتو او جبرائیل علیه السلام د ټراټ لباس اچولې د ابو بکر صدیق دغه عمل او دغه لباس دغه انداز الله ته دومره خوښ شو چې الله اسمانونو کې اعلان وکړو چې د اسمانونو تمام فرشتي هغه لباس واچوي کم لباس چې ابو بکر صدیق اچولې دیتا سوئی عشق ہوئی دیتا محبت ہوئی دیتا دا اللہ پا دین باندې هر څه قربانول ہوئی دی خبر ورس نو زما محترمو منگو تاسو با خپل ځانونه به جوړو منگو تاسو نه با یو طریقه د محمد رسول الله نه مسکیږي کچرته مسکیږي او پاتې کیږي ته په خپل ایمان ویریږه او دا خبره تسلیمه کا چې ستا په ایمان کې کمزوري راغلی دا جسیب او ستا په محبت کې چې کم محبت ستا د خپل پیغمبر سره دی آغا محبت تقسیم شوی دی محبت تقسیم شوی دی زما عزتمندو ما خو تاسو ته ویلی چې آغا نیازبین پیغمبر آغا غمخوار پیغمبر زما استاد لپاره څومره غم کړی څومره فکر کړی دی او الله پاک فرمای اے حبیبا کستا د پیدا کولو فیصله ما نه وکړي ما به د دنیا هم نه پیدا کړ نو په ایمان وای موږ د چا په وجه په دې دنیا کې موجود یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د الله او د الله د رسول محبت د خزي بچو د مال د هر سنه زیاته پکار ده کنه د پکار ده کنه د پکار نن موږ د ګولو نه یریګو اتکړو نه یریګو مرګ نه یریګو پختونه ور بشي پته بدر ته ولګي علامہ ضیاء الله قاسمی سے فرمای زوی هاړي تلاړم چې کله وی هاړي تلاړم د ختم نبوت بیان د پاره چوکیداری د پاره دفاع د پاره نو الترا تخلق وی قاسمی سے دلته د قادیانانو زور ډیر زیات دی اسنه تا تم نقصان در ورسه او موږ تم نقصان نه ورسه لہذا تدا بیان دلته مکوا دا سیده لکه دانن مسلمانان کنه په خپل ځان یریږي په مال یریږي نو خلق ورته دا خبره کوي قاسمی صاحب دلته بیان مکوا د قادیانانو دجل زیاته فریب زیاته مکر زیاته ظلم زیاته طاقت زیاته اسنه تا تم نقصان در ورسه موږ تم نقصان نه ورسه بیان مکوا علامہ ضیاء الله قاسمی صاحب ورته فرمایي چې دا سره وای دلته کم بدماش کم ډاکوشتا سوک بدماش سوک ډاکوشتا دلته ها نورا بدماش چا ورته خودو نورا بدماش زما عزتمندو علاقې ورته خدا زی ورته خودو اجره ورته خدا علامہ ضیاء الله قاسمی سے اوس د ختم نبوت خبره ده کنه دا غي د پر بار چاته زاریم کو منت بم کو هر سړی بزان سره راخلو چې زما عزتمندو د الله د دین خدمت وکړي شي د ختم نبوت چوکیداری وکړي شي جسه اغلاړې او نورا بدماش په خپل اجره کې ناشته شراب اسکلی دي سترګې تک سری دي چې وې قتل چې دا مولا او دا نورا بدماش په اجره باندې صد پر راغله او مولا نورا بدماش په اجره باندې صد پر راغله سمطلب د پارا سغرز د پارا علامہ ضیاء الله قاسمی سے ورته فرمای اے نورا ختم نبوت چوکیداری پکار دا او ختم نبوت عقیده په خطر کې ده د قادیانانو زور دی هغه طاقت ته ظلم کوي او د ختم نبوت د چوکیداری ضرورت او د الله د رضا د پاره تما سره لاړ شه او د ویهاړي په چوک او بازار کې زه د ختم نبوت په عقیده باندې بیان کوم دفاع کوم چوکیداری کوم تما سره راشه او تم چوکیداری د پاره چې کم دی لاس په ماشین باندې ودرېک هغه نورا بدماش را پاسې ده
کلاشینکوف پې راواخیستو او زما عزتمندو مولانا صاحب سره قاسمي صاحب سره د ویهاړي چوک او بازار ته راغی. قاسمي صاحب فرمایي ما 3 غنټې بیان وکړو. څو غنټې؟ 3 غنټې د قادیانیانو آرامتوب او زما عزتمندو دجل او فریب او دا ټولې هیلې بهانې او دا غلطۍ دا مې بیان کړي. امت مې ہوشیار کو، امت مې پوی کو. او نورا بدماش لاس په ماشین باندې کلاشینکوف ور سره دی او 3 غنټې د ختم نبوت چوکیداری وکړه. 3 غنټې د ختم نبوت چوکیداری وکړه. علامه ضیاء الله قاسمي سے فرمایي ز بیا سمودآباد ویهاړي ته لاړم. هلته را سره یو نوجوان یو کس میلاو شو و چې مې وکتل په سر باندې ښکلی پټکی دی، ښایسته ښکلې ږیره ده او په بدن باندې زما عزتمندو د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق ښکلی د شریعت مطابق لباس اچولی دی. وی ما له لاس راکو، لاس یې ښکل کو. وی ما ته وایي قاسمي صاحب ودې پیژندم که نه؟ ما ورته حیران د ایران کتل ته څوک یې؟ وی زه هغه نوره بدماش یم. سبحان الله. وی زه هغه نوره بدماش یم د ختم نبوت چوکیداری مې وکړه. د هغې نه بعد چې کله کور ته لاړم او اوده شومه په خوب کې د محمد رسول الله زیارت مې وکړو. سبحان الله. 3 غنټې د ختم نبوت چوکیداری مې وکړه. د هغې نه بعد چې کله کور ته لاړم او اوده شومه په خوب کې د محمد رسول الله زیارت مې وکړو او هغې راته ویلې چې ای نوره تا زما د ختم نبوت چوکیداری کړې ده، نن نه بعد ته د خپله زندگی بدله که. بس نن نه بعد ته د خپل را پاسېدو سره زما عزتمندو الله والا د زړه ځمکه بدله کړې وکړه. چوکیداری به کوو انشاءالله، دفاع به کوو انشاءالله، ځانونه به قربانو انشاءالله، مال به قربانو، اولاد به قربانو. دا هر څه چا را کړي دي چې الله یې را کولی شي واپس یې نشي اخیستی، واپس یې مغستی شي. نو نن تاسو وکتل که نه آئین د پاکستان دا دی چې قادیانې د اسلام د دایرې نه بهر دی، خارج دی. قادیانې ځان ته مسلمان نشي ویل. اوس قادیانیانو ته اجازت ورکړلی کېږي چې تاسو هم د خپلې عقیدې پرچار کولی شئ. خوند به لا دا وکړي چې زما او ستا کور دروازه ووهلی شي او بار څه کسان ولاړ او ما ورته راوځو څه چل دی جي یاره ما تعالی د قادیانیت دعوت را کوي. الله اکبر. ما ته وی غلام احمد مرزا قادیانی خپل پیغمبر اومنا، بیا به درته پته ولګي حاجي صاحب، بیا به درته اندازه وشي. ما خو به درته ویلي که نه چې په دې اسمبلو کې علما مضبوط کوي. علما قادیانیانو کتاب دی د قادیانیانو، هغه دا خبره کوي چې دا نوجوانانو طبقه دا به موږ وختي ګمراه کړې وه، وختي به م اړولې وه، وختي به م ټول قادیانیان کړي وو، خو چې په منځ کې دغه علما نه وې. د سوشل میډیا نه، د ګوګل نه، د دې د قادیانیانو دا ټول کتابونه چې غیب شو، الحمدلله زمونږ علماء دیوبند د دې خلکو دا منصوبې د الله په فضل سره ناکامي کړي دي. په هر ځای کې د دې خلکو دغه مکر او فریب هغه امت ته راښکاره کړی. حضرت مولانا الله وصایب صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېر لوی خدمت روان کړی. الله دې سره د ټولو علماء کرامو په ژوند کې، علم کې، مال کې، اولاد کې الله برکت واچي. زما عزتمندو دیله یو زنانه راله او هغه زنانه ګیله شکوه وکړه، وی حضرت زما بچی نه کیږي. بعضې خلک داسې شته که نه د هغې اولاد نه کیږي، وی زما اولاد نه کیږي، بچی مې نه کیږي. زمونږ مولانا صاحب ورله د غلام احمد مرزا قادیانی یو تصویر ورکو، تصویر یې ورله ورکو، ورته وی دا واله او چې کله مونځ کې که نه مونځ نو ځان سره خوا کې یو چپړه هم کېده چې کله د سلام ګرځولو هغه چپړه راله او د غلام احمد مرزا قادیانی په دا مخ باندې یو چپړه وهه داسې. الله به درله څه درکړي؟ الله به درله اولاد درکړي. دا دومره مردار لعنتي ګستاخ و دا په دې مخ باندې وهه، الله به څه درکړي؟ اولاد به درکړي. زما عزتمندو را روان کال کې هغه زنانه له الله ډبل بچي ورکړ. سبحان الله. ډبل بچي مولانا صاحب لراله، مولانا صاحب زما خو ډبل بچي وشو. ورته وایي دا ولې؟ وایي مولوي صاحب تا راته یو ګزار یاد کړی او کله ناکله به چې غوسه ومه نو یو 2 ګزاره به مې په دا مخ والو داسې. وایي دا د هغې برکت دی چې الله درله ډبل بچي درکړو. دا دومره کمینه او ګستاخ او لعنتیان دي. او زما عزتمندو زمونږ حکمرانان
داغي دفاع کوي لګیا دي داغي دفاع کوي داغي مرسته کوي هغې له لار ورکوي ځکه خو موږ جاړو که نه موږ خو ځکه جاړو چې زما محترمو وی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا الله او منځ کې خبرې بدلې روانې دي اوس تاسو نه تپوس کوم دې قادیانینو ته چې دا کم اختیار او اجازت میلاو شو دا ښه کار شوی که غلط کار شوی مینې سره آواز راکړئ مینې سره آواز راکړئ په دې میک کې راشي زما محترمو همدې علماو چې په اسمبلی کې دا قادیانې دایره اسلام نه خارج کړی دی ویستلی دی د چا پلار به هم د قیامت تر ورځې پورې انشاءالله واپس په اسلام کې داخل نه کړي انشاءالله ځان ته دا مسلمان نشي ویلی زما عزتمندو دا کردار علماء دیوبند مفتی محمود رحمه الله د هغې روح ته دعا کوئ چې الحمدلله هغې داسې جنګونه لړاو کو دا نن هم چې دا کم زمونږ علما سیاسي علما د هغې فرزن لګیا دی کار کوي او د هغې پسې دا تاسو څه سوای لګیا موږ درته دا خبرې کوو موږ یې دلته په دې غم کې اخته کو نوجوانان پس وزیر اعلی به څوک جوړیږي وزیر خزانه به څوک وزیر دفاع به څوک جوړیږي وزیر اعظم به څوک جوړیږي په دې خبرو کې موږ لګیا هلته په فلسطین کې په مسلمانانو باندې هغه قیامت راښکته کړی دی هغه قیامت یې پې جوړ کړی دی دا اسرائیل ځان یې کوټه سپي جوړ کړي دي ځان یې لیوني سپي جوړ کړي دي او زموږ د مسلمانانو غوښې خوري لګیا او غیر چاپیره عرب او څو ملکونه دي د مسلمانانو 57 مسلم ممالک چرته دي اسی خپلو کې که چرته دي 57 مسلم ممالک اوده دي د غفلت په خوب اوده دي هلته مسلمان وجلی کېږي قیمه قیمه کېږي ټوکړه ټوکړه کېږي آبادۍ ورانېږي اسپتالونه ورانېږي هېڅوک هم غم غرض پې نه ساتي نو زما دا خبره چې کوم دی دا صرف یو مقصد دپاره یو غرض دپاره چې زما ورونو مسلمانانو په خپل مقصد باندې راشي بیا د ستانوک ته څوک نقصان ورسوي که نه الله به یې سترګې وباسي الله به یې لاسونه ماتوي په خپل مقصد به راځو انشاءالله راځو به انشاءالله مسلمان که په هر ملک کې دی مسلمان دی زما د کلمې رور دی د هغې مثال محمد رسول الله د یو وجود ورکړی نو په یو وجود کې که په غاښ درد وي نو ټول بدن ناقلاره وي که نه وي که نه وي نو که په فلسطین کې په مسلمانانو باندې ظلم او ستم شروع دی دلته ما او تا به خفه یو که نه به نو دې دپاره ټولو ته درخواست کوم چې د هر فرض ومن نه بعد دعاګانې قبلیږي فلسطین د مسلمانانو دپاره به هم دعا کوو انشاءالله د غزا د مجاهدینو دپاره او دعا کې الله ته وایه چې الله دا اسرائیلین د ځمکې د مخ نه میټاو که ټول امین وایي یا الله دا اسرائیلین د ځمکې د مخ نه میټاو که نو دې دپاره به کورونو کې زنانو ته به مو وایه تاسو او د قیامت په ورځ تا غاړه به اخلاصه دعا خو همدوسه کېږي که نه او د دعا د قبلېدو څه ټایم معلوم دی د هر فرض ومن نه پس هم دعا کوه چې کله د زړه تنګېږي هم دعا کوه انشاءالله الله پاک به په خپل قهر او غضب باندې به وایي انشاءالله الله پاک به انشاءالله د مخ د ځمکې نه به الله پاک میټاوي انشاءالله زما عزتمندو دا خو بس په موږ باندې امتحان دی که نه امتحان دی اکثر د دیندارو خلکو تقواداره د مسلمانانو باندې امتحانات دی وجې نه راځي چې دی توبه وباسي دی په خپل مقصد راشي الله سره صلح وکړي دې دپاره نه چې الله دې سره دشمني ده نه 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 الله یې مدد کولی شي نه شي کولی الله خو دا دې دپاره چې دا په خپل دا ما تا کړی دردی که نه کله را باندې یو بیماري کله یو پریشانی کله د کاروبار نقصان او چې دا ما ته متوجه الله ته متوجه کېږو انشاءالله توبه به وباسو انشاءالله د سنت طریقې مطابق به خپلې زندګۍ نه جوړو انشاءالله جوړو به انشاءالله او په خپلو ګناهونو باندې به توبه او استغفار کوو به انشاءالله کوو به که نه انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سنتك يا الله